السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک وئ. زما نوم عبدالخالق خټک دی. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې زه په دې خپل پښتو چینل کې همیشه دپاره داسې ویډیو اپلوډ کوم چې هغه د میډیکل سره ریلیټډ وي، ستاسو صحت سره ریلیټډ وي. نن په دې سلسلې کې هم داسې یوه ویډیو زه تاسو دپاره کریټ کوم چې هغه د یو ټیبلیټس باره کې ده چې هغې ته موږ اورین وایو. اورین 50 ملي ګرام کې راځي او 100 ملي ګرام کې راځي، یعنی اورین اس آر. دا په دې دوه فارم کې راځي. نو د دې به استعمال سوي، د دې به سایډ افیکټ سوي، د دې اورین ګلو به ډوز سوي په ورځ کې موږ مریض ته څومره ورکولی شو، په کومو حالاتو کې به دا اورین ګولۍ موږ مریض ته نه ورکوو. دا ټول معلومات به انشاءالله په دې ویډیو کې زه تاسو سره شیر کوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې هیڅ قسم ته انفارمیشن د اورین ګلو باره کې تاسو نه مس نشي. اول نمبر کې اورین چې کوم ده د دې کیمیکل فارمولا ډیکلوفینیک سوډیم ده. تاسو وګورئ په دې سکرین باندې دا ډیکلوفینیک سوډیم ده. دا 50 ملي ګرام او په 100 ملي ګرام دواړو کې راځي. اوس به د دې ګلو استعمال څه په کوم کنډیشنو کې یا په کوم بیماریو کې په کوم حالاتو کې به د اورین ګولۍ که هغه 50 ملي ګرام دی یا 100 ملي ګرام یا اورین اس آر دی، دا په کوم حالاتو کې موږ مریض ته ورکولی شو. که تاسو په کورونو کې چېرته دا اورین ګولۍ وي، دا په تصویر باندې تاسو وګورئ، غور سره وګورئ. دا اورین ګولۍ که تاسو په کور کې چېرته وي، په دې کنډیشنو کې په دې حالاتو کې مریض باندې څه قسم ته تکلیف راغو تاسو ورکولی شئ. اول نمبر کې که د کم مریض په ملا باندې درد وي او درد ډیر سخت وي، نو په دې درد حالات کې دا اورین ګولۍ تاسو مریض ته ورکولی شئ. نمبر 2، کوم مریضانو چې په جوړونو باندې درد وي، هغې مریضانو ته تاسو اورین ګولۍ ورکولی شئ. دې نه علاوه که تاسو په کور کې داسې یو مریض وي چې د هغه په غاښونو باندې درد وي، د غاښونو درد وجې نه هغه ته خوب نه ورځي، نو داسې حالات کې تاسو اورین ګولۍ مریض ته ورکولی شي. دې نه علاوه که داسې یو فیمیل وي یا هغې ماهواري وي یا هغې مینسټرول پین ورته وي یا پیریډ پین ورته وي، نو د پیریډ پین کې یا مینسس نه چې کوم پین راځي، درد وي، په دې درد حالات کې دا اورین ګولۍ تاسو ورکولی شئ. که هغه 50 ملي ګرامي یا په کور کې اورین اس آر ګولۍ دا دواړې تاسو ورکولی شئ. خو په دې کې یوه ګولۍ به ورکوئ، داسې نه چې 50 ملي ګرام ورکوئ او 100 ملي ګرام ورکوئ. مریض ته به ګورو چې د ایج بیس باندې کومه پکار دی. هغه زه وروستو تاسو ته ښیم چې ایج بیس باندې کمې ګولۍ مونږ مریض ته ورکولی شو. دې نه علاوه که داسې یو مریض چې هغه ته ټمپریچر وي، تبه وي، نو د ټمپریچر او په تبې کې مونږ اورین ګولۍ مریض ته ورکولی شو. بعضې خلک داسې وي چې د شپې اوده شي، سهار چې راپسي دا سټې بالکل انخته وي، دې بالکل داسې مومنټ نشي ورکولی، نو دې کې هم مونږ اورین ګولۍ مریض ته ورکولی شو. د دې په استعمال سره د دې د سټ چې کم درد دی یا دې چې کم سپازم کړی، سختوالی کړی، دا دې سره ختم کېدلی شي. بعضې خلک داسې وي چې فوټبال وکړي یا کرکټ وکړي، د هغې وجې نه د هغه په وجود باندې سهار ټیم چې دی راپاڅي سخت دردونه وي، نو د دې دردونو لپاره تاسو د اورین ګولۍ استعمالولی شئ. بعضې مریضانو د پټې چې کوم چې هغې ته مونږ مسل وو، دا بالکل کینچاو پکې راغلی، سپازم پکې راغلی، سختوالی پکې راغلی. د دې کینچاو ختم کولو دپاره، سپازم ختم کولو دپاره هم تاسو اورین ګولۍ 50 ملي ګرام یا اورین اسر استعمالولی شئ. په تاسو کې داسې یو کس که چېرته په فوټبال کې یا په کرکټ کې یا په چېرته حادثې کې په اکسیډنټ کې دی راوغورځېږي، د وجود یوه حصه چېرته پړسوب وکړي، درد وکړي، هغې وجې نه دته زیات تکلیف وي، د دې تکلیف ته ختم کېدو دپاره اورین ګولۍ تاسو هم ورکولی شي. په دې کې هم د دې یو بهترین رزلټ دی. اوس پر ځو چې اورین ګولۍ چې هغه 50 ملي ګرام دی یا 100 ملي ګرام دی یا اورین اس آر چې مونږ کوم ورته وایو، دا مونږ په ورځ کې څو ټیمه ورکولی شو. افیشل د دې چې کم ډوز دی دا مونږ یو مریض ته په ورځ کې 3 ټیمه ورکولی شو. سهار ورکولی شو، غرمې ورکولی شو، ماښام ورکولی شو. داسې مریضان چې د هغو د درد سیویریټي زیاته وي، تکلیف ورته زیاته وي، او د هغو عمر چې کم ده 25 سال وي، 30 سال وي یا 35-40 سال وي، هغو ته مونږ اورین اس آر ورکولی شو. که داسې یو کس وي چې دغه 18 سال عمر وي یا 13 سال عمر وي یا 20 سال عمر وي، یعنی ایج کمی او درد هم کمزوری وي، لږ وي، نو د دپاره اورین 50 ملي ګرام مونږ ورکولی شو. خو په ورځ کې دا مونږ 3 ټیمه ورکولی شو. که زیات تکلیف وي مریض ته مونږ 4 ټیم ورکولی شو، خو هغه به مونږ د مریض کنډیشن ته ګورو، حالات ته به ګورو، او دې سره چې ریلیټډ کم ډیزیز دي، کم کنډیشن دي چې هغه تاسو ته زه اوس وایم چې په هغې حالاتو کې به اورین ګولۍ تاسو چاته نه ورکوئ، هغې ته به مونږ ګورو. داسې نه چې تاسو د مریض معدې ته تکلیف وي یا بلډ پریشر وي یا داسې بل څه هغه ته سیویر مسله وي، تاسو دا اورین ګولۍ په ورځ کې 3 ټیمه یا 4 ټیمه ریګولر بیس باندې ورکوئ. د دې خبرې به هم تاسو ډېر خیال ساتئ. اوس که مونږ اورین ګولۍ خورو، د دې د اورین ګولو سره مونږ ته څه قسم ته تکلیف یا مسله جوړېدلی شي. اول نمبر کې د کم مریضه که په معدې درد وي، نو په معدې درد کې دا اورین ګولۍ مه ورکوئ.
ولې چې دا معدې ته نور هم نقصان ورکولی شي. دې نه علاوه د اورین په استعمال سره موږ ته د ګېډې درد هم کېدلی شي، بدهضمي کېدلی شي، الټۍ موږ ته کېدلی شي، زړه موږ ته هم کچا کچا کېدلی شي. او دې نه علاوه د اورین په استعمال سره مونږ خوله هم وچه کېدلی شي چې هغې ته په موږ میډیکل کې ډرای ماوتو ته وایو. اوس پر ورځو چې دا اورین ګولۍ به موږ کم کنډیشن کې مریض ته نه ورکوو، نو دا خبره ډېر په غور سره واورئ. که دا کنډیشن دا حالات که چېرته یو مریض ته وي نو په دې کنډیشن کې به تاسو اورین ګولۍ کې هغه 50 ملي ګرام دی یا اورین اسر یا 100 ملي ګرام دی، کله به دا تاسو مریض ته نه ورکوئ. هغه مریض که دغه په وجود ډېر دردونه وي، څه قسم درد وي، خو د مریض ته که چېرته بلډ پریشر مریض وي نو اورین ګولۍ به تاسو هېڅکله نه ورکوئ. اورین که انجکشن وي یا که اورین ټیبلیټس وي 50 ملي ګرام اورین اسار دته به کله تاسو دا ګولۍ یا انجکشن نه ورکوئ. نمبر 2 کم مریض چې کرانیک کډني مسله وي هغه ته به دا اورین ګولۍ تاسو نه ورکوئ. دې نه علاوه چې د کم مریض هم لیور مسله وي، اینای مسله وي، اینای بالکل سټیروسس شوي وي، خرابه شوي وي، نو داسې مریض ته به تاسو دا اورین ګولۍ ریګولر بیس باندې نه ورکوئ. دې نه علاوه د کم مریض چې د معدې مسله وي، په معدې درد راځي، معده یې سوځي، تروې تورې اوبه خولې ته راځي، نو د مریض ته به تاسو ډېرې د اورین ګولۍ نه ورکوئ، ولې چې دا اورین ګولۍ معدې ته ډېر زیاته نقصان ورکولی شي. دې نه علاوه که داسې یو فیمیل وي هغه پریګننټ وي نو په پریګننسي حالات کې اورین ګولۍ اورین انجکشن بالکل کانټرا انډیکیټډ دا به تاسو کله نه ورکوئ. داسې یوه زنانه که دغه یو خپل ماشوم ته یا ماشومې ته پی ورکوي نو په داسې کنډیشن کې تاسو اورین انجکشن هم مریض ته نشئ کولی، او اورین ګولۍ چې کمې دي 50 ملي ګرام دي یا 100 ملي ګرام دي یا چې هغې ته موږ اورین اسار ویلی شو دا کله تاسو نشئ ورکولی. امید لرم چې د اورین بارې کې کمې انفارمیشن تاسو ته ما دیر کړو، دا به تاسو ډېر خوښ شوي، دا نورو سره شیر کړئ چې هغو ته هم زره پاته ولګي چې یاره اورین په کومو کنډیشنو کې موږ مریض ته ورکولی شو، په کومو کې نه شو ورکولی، چې موږ دا اورین ګولۍ خورو موږ ته به څه قسم ته نقصانات کېږي. دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ولې چې په دې پښتو کې زه تاسو دپاره د پښتانه ورونو دپاره بهترینې ویډیو اپلوډ کوم چې د ډېر شی ګولیو بارې کې، د شربتونو بارې کې، د بیماریو بارې کې زموږ د خوږه چې کوم پښتانه ورونه دي دوی ته ډېر ښه انفارمیشن میلاو شي. د خپل ځان د خپل صحت ډېر خیال ساتئ. شکریه.